راته مولا تلو نو 8 ورځې تقریر وکړو. په 8 ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل. چې وی جړل نو د مولا لکه خیال وکړو چې والله سر په وشو. دا د سپینګری چې اثر وشو دام ډیره ده. چې تقریر بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې ودی جړل. هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر کړې. وی چې وښ وازله مې چاود دای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړو. وی چې ملا صاحب بسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای ورغومای پیژنئ چیله د چیلای بچی ته ورغومای وی اپریدای جبک ما یو ورغومای و ډیره پاستا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړو مو دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاوله نو مالا مې ورغومای را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو اوس د داسې مولا ذموار نه یم لکه تیرات یو مولا لا. قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي. چې ورکوم ملا صاحب باس بکو کا پړ مې کړې تختې با او کا پړ دې کړم تخت. مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضی او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلی دي دی به په څه کې ما سره باس کړي. ویل قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې چولې ده او په د پاسه دا څه شی دی. مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي وبیا ضرب او تاسو غوندې ورته ناستي قاضي صاحب خو پیچاړه ده وبیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پیښه دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي. تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپیراکا دا څنګه ملوی چې پندستون کې د سبق ویلی دا پیاڅه او صوبه نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ولیا دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې میله د سپیره شی غوڅکي متیازې نه پېژني غوڅکای چې متیازې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا. هغه والله که په دې م پوهېږي چې میله د سپیره شی غوڅکي سوټه نه پېژني. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو
وای چې مونږ دې د مات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وای چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو ماله وای چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته زپ مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځو ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مام دا چرګ راونی و چې ز جنت ته لاړ شي ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلقو ته ویل ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه بیختیوزه خخول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړو ورکوزه شوی دا ول خخت در پسې لګي بیختی وزا بندای دی ول مړ اجرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپتال ته می ضرورت م پیخه دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخ ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بد چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو څه کپرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوريه ډېرې بد چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ول ماما زم در سره
پلار ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه په راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شیمونو خوري په دې کې بشپه تیره کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وای چې ما خورایونو زه خو به وده شمه او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وې ډېر ښه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه ته ویل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درا نه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلک خلای ورا چوله چې سات تیر دې چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دې وډه راخده کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې ها زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا سو تخیم په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسلی او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړه سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نراله وي بچی مې نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب مې ولید چې خلکو نډیر تنګم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وستو دغه سلارګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې که الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدل نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې ډېر راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تے وقت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږه خو پریدیو زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي جوړېدل او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وچ ایکی مالې روټي نه ما ته چې روټي کې ګډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ کاسا ود لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی کھاسو تاں تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے کھاسو سکڑا کرا دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کواو دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر و غم و هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناشته او دی غریب یو غټ کوتک پیدا او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډخان لاسم نشي اچولی نو چې خی ووالو چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پہ رجسٹر شو عدالت ته پیش کر عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازت نو عدالت عالیه کې زت عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بی ادب یم چې ما د نمک خوړلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټم په ماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دی هغه ورته جزې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتہ دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن رات یو جنہیں ٹیلیفونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډیرو خلکو ټي وي خده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین ته وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غې ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناست نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دی ولیدا ملنګي پکې لاک سکو اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہندے ک داسې ته خو ګورې کنه اخبار کہندے ملوک دے کس شه ده
ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمبانو صفتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما پیړای چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نراغه مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چشو شیطان خیالو کو چې بیڑا کر کے دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازی کنه چې دا سي بار چکر وو بار راوت دا سي د لاوري سے په مټیي تیر چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا کو ته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاړې مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته دالوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مونږ جنگې ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لازمي کاله قانون د استاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لازمي کاله جوړ کړي قانون ستا پتانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلیا ته د اسلام نوم وجه لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو
چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو. یو بل بې وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه، دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم. نو ورمنډه کړې ده هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دي، دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی. سړی په یو کلي ته ننوت، د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته خلاص کړي. ورته وی جي دنه زه خدای نیم خلاص کړی، خدای ما د دنه را خلاص کړو، ده وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو. تا اوس عقلو تا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلی دي جنریټرې اټومیټک، لویا بجلی فیل شي اټومیټک جنریټر چالو شي. صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی ده. هغه د بادشاہ خزي دي صاحبه، بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو، ول دا دکانونه لګ ډک دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه. هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورجی ملایي. کله بادشاہ خزو څه خبره و، بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي. اوس خو د بادشاہ خزه څه کې خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایويږي ځکه چې مفت راځي. اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایويږي، هر شی مفت. اب بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پويږي نه. کابل نه یو سړی تلو هندستان ته، د یو الوی دکان ته ورغی، د الوا کړه ډک پروت. نو دې سړی وی چې دا سړی جوړ لوند دی دا دکاندار، دومره الوا پرته ده د خورینه ورته ناشته. نو د لاس ورولې دی چې نوړای راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرې خو، دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به مونږ نه کوله، و آرامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړهی پلیت کو لاس یې ورو. پولیس نیولی دی او مړه په خرې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. سموده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودي؟ وی چې بلې صاحب. او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه ملک. برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوي. ځکه دې به وقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری بخر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیږي د هر سال ته مفت. هندوستان د سي خمل کړي. اوس کلهغون عقل لري ما دې خبره ته وګوري چالوای او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا، لیکن دې به وقوف تنه عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل، دا د دې پوزه پرې کېدل دي. بل خبره ده چې دوی په شرمېږي نه. معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته ویل چې اده مولا واده وکا، اده مولا واده وکا کې نیویش نم دی، اده مولا واده وکا کې نیویش نم دی. امور ډیره څنګه کړه ولا واده
مودې وکړه. یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه کا، وادې رامنډه کا. مور یې رامنډه کړ چې بچیا میله مې سپېره شه، څه چل وشو؟ وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي، وروسته نه مې تخڼوي. ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه؟ د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي؟ دا حسن د دې بیا د ډمې به څه مخې؟ رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي، که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه. درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست، نو د متنو سره لارۍ ودرېده. وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا، دمه یې در سپې راوستې وه، نو هغه یې کېنوله پکې. نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري. ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار. ویل کوس کته دا څوک دی؟ زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي. مال ورته چې دی خوا راشه، چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی، ما ته داسې وکتل، وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ. ما دا خو زنانه نه ده، دا خو شاملات ته، دا زنانه ده. که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم، راځه پې کېنوه. او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي. خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته، نو ما لارۍ والا ته مالو دراو چې وې درول مال هلکه خبره وره، هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي. مال ته خو یې ککړه کو نه پرېښوې خوار شي، دا در نه روانه شو. شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو، که مسلو کمیناو. داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ شوي دي. هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي. د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي، داسې به پخوا اینده وې ګرځېدی. نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده. نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے. نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے، ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے. رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے. نو خپه نشئ، تاسو دواړې غاړې وهئ. هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي وبې دې نیسي که نه. زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي. د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي. دا دغه نه دي، دا قیدیان نه قیدیان. ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال. زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به. دې خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ
د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د خزو پرتګونه یو بل سره بدل شي. د صدر کلب مې ویلو د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارشاء اللہ کی زونی وما دادا یحییٰ خان پوائے چوینی کوارٹ جیل کے وما چی بیا مارشاء اللہ عدالت تا پیش کم یہ تادہ سے چل کرے معلومہ خدا نگی ہے. صدر ہاؤس مانا دا صدر کور کے پاگل اور بربند ڈانس کی گی ماں داندی ویلی ماں کلب یاد کرے وچ دا دے بزرگانو لیکلی دا سلور والا بزرگان را سره پی او یو را سره مجسټریټم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور والا دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دیله طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړی چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر را گئے ما تیل ما کو نوے وعدہ کڑے دے ما چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول ماتا مارشاء اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئیستے تو دے خبرہ پوئے گئی چاته ویلې شي په دې منبر درته ارڅ ویلې شم کدی لارې ته شم بیا درته ترخه خبره هم نشم کولی چاته بچو که څوک په کور کې ګډېږي وای بس تا څه کار دی مونږ سره یو اوسېږي خړه لعین هغې ته وایي خړه لعین نو هغه چې ښځه بوډۍ ده په ډګډګي نه شي سورولی نو لور یې سوری کړي هلکه دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی دا هغه شرمېدلی قوم. ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. اجمه منس کې مې مالکه کز جیل تلاړم یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوت لمرا پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظم زکا ما خو درته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تپوس کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور خیر الحمدلله پدې به مونږه جنت
غریب راغی اختر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وځي که خیال وکړي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بڑا ربه دې خولې لراو دی غریبانو دې خدای بې خو بس اډو عقل پکې نشته. هلکه خو داسې غاړه ورکه او بس لاس ملاو داسې 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 غټ راغی. السلام علیکم. په دې ښار کې تاسو دا زمارونه بعضې وګورئ چې داسې سرب وګوري که نه. السلام علیکم. داسې به ورته لکه د ټپوس وزرې او پړپی. دغه له شان صحابه بیانې. زه هم چې دا جومات کې ناست دي اوس ما سره یو خوړ وی د اوبو چې غلوک ټول مې پې اوچت کړی او په دې اټک سیند کې مې ورکړي زی او بیا مام در توپ کړی وی چې زی رک شئ چې اډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونځ کول نو هلته هغه فوجي ځای دی نو یو اس بی او پکې راغلی او هغه وایي چې دلته دا جمعې مونځ بند کړي خلک ډېر راځي. جګړه شوه ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو. بالکل بالکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول دا جومات کې چې ناست یې نه تاسو ټول وایي تاسو لاس اوچت کړئ چې ما سره څوک نعره تکبیر او وګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته ده زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه یې ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخه ویلې نه ده پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رویت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننوځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک میاش ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاش نه ګوري بنگلو والا میاش نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډیپوی هغه میاش نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نه ګوري میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري. ټیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسایي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته وایي چې جی ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست دي جی ما میاشت کتل شیخ غریب یریږي چې جوړ څه دې کتلې داسې ده که نه ده شیخ غریب منډه کې چې اوس مې الټا ونه نیسي بیا کم چې د دوی تالی سک دي د دوی تالی سک ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونگا کا شہادت ہے کلموں کے ورطہ چاڑو منڈم او گراز والا ورکم چی سبا رو جلا سبا اختر دے الحمدللہ سمر زمونگ دے صوبہ سرحد دنیا چدا 80% 90% مونږ سره اخترم کې او روزم ٹھیک شد
ګاز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند دي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغو ته مې چې یو ستن وواله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړه نه سمېږي ویل توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپئ که نه تپئ 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه ډزې دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تاخه زویله کلاشن کوپ ورکړي نو واده کې برامه ده د بالا مړې پته چا به شلخه تماچکوړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زه معاف نه کړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی قرآن خوري وای دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورا شکل هم نه دی لیدلی چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټیلی ویژن دی که زما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم قرآنونه یې وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعات هم رانه په سکول کې نه دی دا ستاسو چیلای چې زی او راځي کنه کله دا چلتي دا به زه پرېږدم نه پرېږدم بم نه چې زما دا ژبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به هم د سړي زوی نه دا ما ته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړو پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای قمقلونه وایي هلکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخکم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې خدای پسې دا قمقل تاسو وایي په ایمان چې دا څومره دی جلسه کې ناست دي خفه کېږئ ما که خفه شئ داسې خفه شئ لکه زما پلار چې خفه تلی دی قبر ته خو بس برافات ته حلوا ده او کیر دی او شربت دی او اخره او سټه او لاس اوچت کو د ښځو کار دی ویله په بدیره باندې ارواګانې ناستې دي لاس اوچت کوي چې دا والي او یویس په بنیره لا الواګانې الوا د کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو ځای دي یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځې د شب قدر شپه وه خلق خیراتونه کوي
یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار ہے مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچاں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا او سلوٹ ہو اگر اشتیا بیگا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چھ مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دیو نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو تړک دی خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارے کی اوے تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږئ دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما خصه ندی ویلي تو قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي بھائی په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بسترې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګو که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وای شئ ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه داسې نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې که آباد خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي جمع یو سخته یخني وه
سخت یخنی و نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خوې نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به او چې دا اور به هلته وي. او دا هغه بې وقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي. خفه نه شئ. یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې کې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې ده. تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه. نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي. خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه. ویلې ولې؟ ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې. ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته. نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو. امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو. مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده. نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي. دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده. دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو. میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن. مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي. اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ. بس یو ټکې اخري واورئ. یو عاشق ته چا وایي چې بې قراره ډېر یو جي ډېر بې قراره ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله
مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي، تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه پخپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا خپل ځان پخپله ټیک کوي، نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي، نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاپ کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي، مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي، زه څه وایم 40 غزه. اوس ما نه تپوس وکړه